سی ایم صاحب چې کوم راغلی دی مونږ په سوشل میډیا باندې یو خبره ډېره زیاته اورېدلې وه چې چا وایي د هغه سره ګنمین و چا وایي د هغه د ګنمین رور و او کانسټیبل و هغې سې چو لګېدلی و اوس خو تورخم بارډر ګیټ چې کوم دی هغه بند دی خو اکثر چې هغه کوله وي په پولیس باندې دا الزام لګي دلته چېرې د هغې په وجه د دغه ګاډو په وجه باندې دلته کرپشن ډېر زیات دی هغه وخت کې بس ساइन बोर्ड لګېدلی و چې بازار سے باریات ملتا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کی چرس یا ہیروئن وغیرہ. مونږ چې په پېښور کې د منشیاتو حوالې سره یا د اسلحې حوالې سره په منشیاتو کې خاص کر د آیس او د ډانس دا ګولۍ چې ورته وایي دې خبره وکړو نو پېښور پولیس دا یو جواب وي چېرې دا دی خو موږ سره ضلع خیبر دی خو دا د هغه ځای نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو چې د خیبر ذکر راشي او تاسو یا د نورو خلکو په ذهن کې کم سوالونه راځي د دې سوالونو حوالې سره او چونکې خیبر د سی ایم کلی دی یا ډسټریکټ دی دې حوالې سره به د ډي پی او خیبر وقار خان سره خبرې کوو. راځئ وقار خان ماشاءالله تاسو د تیرې یو میاشت نه ډي پی او خیبر خدمات چې کوم دي ترسره کوئ. مونږ چې په پېښور کې د منشیاتو حوالې سره یا د اسلحې حوالې سره په منشیاتو کې خاص کر د آیس او د ډانس دا ګولۍ چې ورته وایي دې خبره وکړو نو پېښور پولیس دا یو جواب وي چېرې دا دی خو موږ سره ضلع خیبر دی او دا د هغه ځای نه راځي. دې خبره کې څومره حقیقت دی؟ د هغوی خبره هم صحیح ده او بیا هغوی سره ضلع خیبر دی ما سره افغانستان دی یا بل ځای دی هر یو ډسټرکټ یو نه یو سره هغه وي خو دا لکه څه خبره نه ده چې یاره ما سره د دې وجې نه راځي. که زه درته ووایم نو مونږ په دې یو کال کې د منشیاتو خلاف چې کوم دی نو تقریبا 1589 مقدمات رجسټر کړي دي دا ډېر غټ فګر دی او په دې کې تقریبا چې کوم دی نو 1603 ملزمان گرفتار دي. او د ډانس والا چې کوم تاسو ګولۍ د ډانسنګ پیلس چې ورته وایي یا ایکسټسي چې ورته وایي نو هغه 21898 چې کوم دی نو دا مونږه ریکوري کړې ده. سر دا چې کوم ریکوري تاسو کړې ده نو دا دلته د ډانس ګولۍ مخکې چې کوم پولیس کاروایي کړې وایي چې دې دلته کارخانې هم دي که نه دا بل چېرته نه راځي څنګه تاسو د خوشه علاقو یا د ملک خبره وکړه چونکې دا کیمیکلز دي نو څه دلته څه پکې امپورټډ دي ته بهر هم شته او لوکل میډ هم شته خو د هغې خلاف چې کوم دی نو د خیبر پولیس زمانه مخکې او زما راتلو سره هم زه چې راغلی یم نو مونږ 2-3 کنساینمنټ هغه ونیول ملزمان هم دغه کړل پرچه کړل اوس جیل کې دي. نو دوی په خپل تفتیش کې څه ویلي چې دوی دلته جوړ کړي دي که یا همسایه ملک نه یا بل ډسټرکټ نه دلته راوړي څه لوکل میډ دي او څه د بهر نه دي د هغې نه هغې مخکې بل ډیلر نه اخیستې دي بل ډیلر د بل نه اخیستې نو چې مونږ کومه فرسټ هینډ چا نه ریکوري کړې ده دا د هغوی بیان نه. اسلحه څومره ریکور شوې ده سر دې کار؟ اسلحه هم ښه ډېر دی. زه تاسو ته زمونږ چې کوم ایس ایم جي دي هغه 58 دي او پستول زمونږ 172 دي او دې کې هینډ ګرنیټ چې کوم دی نو 119 دي کالاکوف هم برآمد دی RPG 7 دي تقریبا 17 او 245 کېجي خو زمونږ بارود نیولې دي ډیټونیټر پکې 15 دي مارټر شل چې کوم دی نو دا شپږ دي. د ډسټرکټ کې مخکې هم دهشتګردي سره دا ډسټرکټ ډېر زیات متاثره شوی دی. دلته پولیس ته د ټولو نه غټ جرم چې کوم کېږي هغه څه دی سر؟ دلته زیاتره د منشیاتو خلاف چې کوم دی نو هغه منشیات جرم دی او هغې خلاف د پولیس علیه ظلم هغې حوالې سره لږې زیاتې دي. دې حوالې سره څنګه چې دلته خو مخکې دا جرم نه ګڼل کېده که نه پولیس ته مشکلات څه نه سر؟ مشکلات اکچولي د عوامو په مایند سیټ کې ده څنګه چې تاسو وویله چې مخکې خو دا جرم نه و کولې عام به خرڅېدل او اوس چې کوم دی دا دومره په زرګونو کیلو باندې تقریبا 4000 کیلو په خوله یادېږي دا دلته په یو کال کې دا ریکوري شوې ده نو هغه پولیس خو کار کوي که هغوی هر څه وایي په زړه کې وي قانون به خپله لاره ځان له په خپله جوړوي او موږ به نیسو. اوس خو تورخم بارډر ګیټ چې کوم دی هغه بند دی خو اکثر چې هغه کوله وي په پولیس باندې دا الزام لګي دلته چېرې د هغې په وجه د دغه ګاډو په وجه باندې دلته کرپشن ډېر زیات وي دا دې کې څومره حقیقت دی؟ اکچولي که وګوره نو دا سمګلینګ شو دغه کسټم دغه چې شو نو دا هولې سولې دې دپاره خپل یو ډپارټمنټ جوړ دی نو د پولیس باندې دا د کرپشن الزامات دا اصل لکه بې بنیاد دي چې یو
ځان له محکمه ده او هغې دپاره هغې جوړه دی دپاره ده. نو زما په خیال چې د دې سوال جواب به هغوی پخپله ښه وکړي. جرم کې چې څنګه موږ وګورو کنه دا سټریټ کرایم چې پېښور کې دی یا نوره صوبه کې دی هغې کې اکثر ملزمان چې ونیوي شي نو یا رایوي چې موږ دا موبایلونه کم دي دا موږ په تورخم باندې افغانستان ته ولیږو هلته بیا استعمالېدی شي. دې خبره کې څومره حقیقت دی؟ زه پېښور کې زما هم سروس ښه ډېر دی او دا یو ګروپ دی چې هغه پېښور پولیسو څو ځله نیولي دي او په پېښور کې یې ریکوري کړې ده. په تورخم باندې هم دغه موبایل چې کوم دی نو دا نیولي شوي دي او اکشن پرې اخیستلی شوی دی او داسې واقعي یو ګینګ شته ځکه چې که دلته دغه موبایل استعمالوي نو د آی می آی په ترو باندې هغه ټریس کېږي چې هلته لاړ شي نو هلته بیا نه ټریس کېږي. هسې که موږ وګورو په پولیس کې خو سیاسي مداخلت همیشه وي. یو د دې ځای سیسټم چې کم دی هغه د پولیس نه ډېر مختلف و. سی ایم تعلق چې کم دی نو هغه هم د ډسټرکټ سره دی. پولیس ته دې کې څومره فایده ده او سیاسي مداخلت هم هغومره دی که نه څه زیات شوی دی؟ نه جی فی الحال خو بالکل زیرو مداخلت دی. ما ته فری هینډ دی چې څه کول دی هغه مداخلت بالکل نشته. د دې ځای پولیس چې کوم پراپر ټریننګز وو هغه لا اوسه پورې نه دي شوي. تاسو د دې سره وخت تېرولو کې څه مشکلات وي پولیس او د دې ځای د پېښور پولیس کې څه فرق تاسو محسوسوئ؟ ټریننګز تقریبا که زه ووایم نو 97-98% ټول پولیس دلته ټرین دی او دا نر پولیس دی د خیبر ښه تکړه دی. کم ټاسک چې ورته ما کړی دی هغې کې ودرېدلی نه دي. که پروفیشنلي لږ څه کمې بیشې راځي هغه صرف دا وجې چې د دې پروفیشنل عمر کم دی د پولیس 2018 کې د دې مرجر شوی دی نو ټوټل دغه 7-8 سال اعلانه کېږي او ورو ورو د زده کړې په سټیج کې دی خو په نرتوب کې بادره کې هېڅ شک نشته. هسې موږ اورېدلي دي چې د دې هغه سیسټم اوس هم ډېر مطلب منظم دي که نه. اکثر دې کې تاسو د کرپشن یا مطلب نور څه داسې دي غلط اختیار استعمال کړي څه کاروایي کوئ نو په هغې کې بیا پر ډي پي اوز باندې دې څه پریشر راچوي؟ زه خو چې راغلی یم نو اوسه پورې ماشاءالله ټولو ښه په ډسپلن کې هغه بیهیو کړی دی. څه ډېر داسې ټرانسفر پوسټینګ وشو چې هغه بالکل هغه پروفیشنلي ایکسپټ کړي دي او ما ته اوسه پورې څه مسله نه ده راغلی. سی ایم صاحب چې کوم راغلی دی موږ په سوشل میډیا باندې یو خبره ډېره زیاته اورېدلې وه چې چا وی د هغه سره ګنمین و چا وی د هغه د ګنمین رور او کنسټیبل و هغې سې چو لګېدلې و. دې خبره کې څونه حقیقت دی؟ نه جی نه ما په خپل چایس باندې کړی دی مکمل په میرټ باندې د هر یو کار کوم او د هر یو پولیس افسر چې کوم دی نو د هغې پروفایل راغواړو او زما کوشش دا دی چې زه ینګ لاټو لګوم. نو ټول مې ینګ هلکان لګولي دي چې یو څو نه علاوه چې هغه پروفیشنلی ساوند دی باقي دا ینګ کسان دي په لومبي ځل باندې او زه چې هر ډسټرکټ کې پاتې یم نو د ینګ کسانو له زه هغه چانس خامخا ورکوم ځکه ینګ بلډ وي انرجیټک وي پروفیشنل وي څه داسې زوړ داغ پې نه وي لګېدلی. که زړو کسانو باندې بعضې په غلط او بعضې په ټیک باندې څه الزامات وي نو د ینګ کسانو باندې دغه شان الزامات نشته. د دې خبرې حقیقت څه دی چې دا هلک په خپله هغه سکواډ کې پاتې دی که رور هغه سره سکواډ کې؟ زه خو د سکواډ د خبرې نه خبر نه یم خو ینګ هلک دی او چې راغلی دی کم ټاسک مې وله ورکړی دی هغه ښه په دغه باندې داسې ټارګېټ یې نیولی دی چې هغه اوس تاسو سره زه د کیمرې په سترګه باندې شیر کولی نه شم خو تکړه دی کوشش کوي او دا هم درته وایم که لږ غوندې څه غلطۍ دا شانتې وکړه یا دا شانتې څه ماته شک راغی چې دی کرپشن کې دی نو زه ورته بیا سبا ته ګورم نه نن به مې لر کړي. وقار خان کله نه چې تاسو راغلي یې دلته خو به کلي کچېرې شوي که نه هغې کې د خلکو مسایل صحیح زه چې څنګه رالم نو په لومبۍ دویم ورځ باندې زه لاړم باړې تاڼې ته هلته مشرانو سره هغه کلي کچېرې هغه مو کړله د هغوی چې کوم مسایلو بیا په جمرود کې ما کلي کچېرې وکړله د ملکانو سره مشرانو سره هغه میلو شوم بیا ملاګورې کې مې وکړله او د کلي کچېرې باندې زما لکه دغه د زما یو میشن دی چې زه د عوامو نه ډایرکټ فرسټ هینډ انفارمیشن والم بعضې انفارمیشن که پولیس والا موږ ته مسلیډنګ راکوي نو را انفارمیشن ماته دغه مشرانو نه میلو شي چونکې دا د خیبر په ځمکه ورته سپینګیري وي د دوی هغه عمر نه چې دوی ورته دروغ وایي نو زیاتره رښتیا هغه زموږ اکچوال فیس چې کوم دی نو هغه راته راښکاره شي نو په هغې کې زیاتره دغه منشیاتو خلاف دغه کول او ما مشرانو ته ویل چې زه به هم لګ یم او تاسو به هم یې تاسو به پرې ګوته نیسئ او زه به یې هغه ګرفتاروم او هغوی را سره ښه د ملاتړ وعدې وغیره هم وکړلې نو زیاتره دغه د منشیاتو والا دي. بل دلته د محکمې مال چې کوم دی نو هغه پټوار نه دی شوی نو د ځمکو تنازعات دي د قومونو په منځ کې نو دغه یو څو لانجې دي. دا د پټوار خبره چې تاسو کوم وکړو دا خو دلته نه اړوشته نه د سټارټ نه که نه دغه مشکلات چې راشي نو دا تاسو بیا څنګه حل کوئ؟
هغه بیا قومي کمیشن کینی او څه زوړ ریکارډ د سابقه چې کوم پولیټیکل ایجنټ و د هغې افیس کې څه لږ ډېر داسې ریکارډ مینټین خو هغه شخصي نه وي، هغه قومي وي. نو په هغې باندې هغه بیا همغه جرګو باندې او په ټرایبل چې کوم رواج دی په هغې باندې دا حل کوو. د خیبر ذکر چې راشي نو خلک او مغه زوړ ذهن ته لاړ شي که نه چې دا قبایلي علاقه وه. دلته اوس تاسو څه ګڼئ؟ اوس هم بعضې خلک وایي چې د پولیس ریډ دلته پوره قایم نه دی. تاسو شکر دی راغلی یې. په لاره باندې به تاسو زموږ چوکۍ، ناکې، ټرافیک والا د هر څه کتلي او اوس که دې ځای نه اوسګار هم شئ نو لږ د جم او د باډۍ بازار ته هم چکر ولګوئ. زما په خیال چې زما چې کوم د خیبر کوم بازارونه دي او کوم د رش والا ځایونه دي هغه به د نورو اضلاع مقابله کې ښه کولو وي. پولیس او د سټیټ هغه ریټ چې کوم دی هغه قایم دایم دی. اف آی آر چلی، ګرفتاریانې کېږي. دغه د پولیسینګ یو سیستم دی هغه مکمل روان دی. هغه یاغستان او قبایلي او هغه سیستم تقریبا دلته مکمل ختم دی. مخکې چې کله دا زم شوې نه وه دا ضلع قبایلي علاقه وه نو موږ په خپله هم کتلي چې په دې دوکانونه وو په هغې کې به کولو، چرس، آیس، دا ګولۍ وغیره خو هغه ټایم نه وي خو دا چرس او پوډر هغه ټایم کې دا به کولو خرڅېدل. تاسو به طور ډي پي او څه وایئ چې دا شیزونه اوس شته یا ختم شوي دي؟ نه اوس نشته. هغه وخت کې به ساین بورډ لګېدلی وو چې بازار سے با رعایت ملتا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کی چرس ہو یا ہیروئن وغیرہ هغه شیز اوس مکمل ختم دی. تاسو په خپل هم په دې بازارونو رالی هغه به مخکې ډسپلی دپاره دوکان مخې ته هغه پراتو، اوس هغه شیزونه نشته. د خیبر خلک مطلب تعاون کوي د دې شیز خاتمې کې؟ ډېر چې کوم دا درانه پښتانه خلک دي او په دې چې کوم دا زوړ یو رواج را روان دی په هغې باندې دومره خفه دي لکه مړه دي پې. او اوس را سره ښه برابر د قومونو طرف نه موږ چې دا څومره ریکوریز کړي دي د عوامو په نشاندهۍ باندې هم کړي دي. یو ځل الله دې نه کړي چې بیا هغه دهشتګردي په زموږ په دې صوبه کې شروع شي، خو خوشه علاقو کې موږ وګورو یو ځل بیا حالات داسې دي چې سړی وایي چې یاره هغه دهشتګردي بیا شروع نه شي. دغې دپاره د دغې روکتام دپاره یا د دغې مقابلې دپاره تاسو د خیبر پولیس ته څه میسج ورکول غواړئ یا اوسه پورې تاسو څه اقدامات کړي؟ د میسج خبره چې څو پورې ده نو دا د خیبر پولیس چې کوم دی هم د دې ځای اوسېدونکي دي او دا د دوی خپله خاوره ده. د خپلې خاورې حفاظت دوی باندې اسې هم فرض دی او چې بیا وردي واچوي نو ډبل پې فرض دی. نو هغوی ماشاءالله د خیبر پولیس ښه تکړه دی، پروفیشنلی هغه فایټ کېږي. کوم ځای کې که زموږ په چوکۍ باندې اټیک راغلی دی مکمل هغه جوابي کاروی یې کړې ده او ښه جنګېدلي دي. او عوامو دپاره خو مې دا دی چې دا خوارج دي او دا خوارج په خپله خاوره باندې مه پرېږدئ. دا د عوامو د مرستې نه بغیر د دوی خوراک څښاک، چای، روټۍ، ټرانسپورټیشن دا چې د عوامو طرف نه بند شي نو دوی خاورې نه خوري او دلته بیا دوی نور نشي ځلېدی. وقار خان تاسو په پېښور کې هم پاتې یې، مختلف ضلعو کې هم پاتې یې. الله تعالی نه به دا دعا کوو چې الله تعالی دې تاسو د هغه ځایونو په شانتې په دې ځای کې هم کامیاب. امین، مهرباني.